وختي راته یو خانوي چې مولانا سے مرګرتیا خزه زکه نه کوي چې د خزو ته بد وای مال خزه که یورانه ژوندې پاتې شونه د سړی زوی بنئ دا زړی نه دي زړی دا باول لالو اصلي کوټنه دا دي راشي چې د زړو حال درته وخه کمه زړی چې بورکه په سر کړي او چادرو والا سره رواني د دې زړی تحقیق لکو کا چې دا خزه کم خو رواني کړي هم خوار کا پوهیږي نه سیلاب یوړی سیلاب غرق یې غرق دا زړی ما خو درته وی چې زه مولا یم خو ما غوندې زاغ مولا دی وخت کې به مشکل پیدا کی ما علم قیافه ویلې ده چې د سړي د شکل ته وګورم ما ته دا پته ولګي چې د دې سړي د شکل اندازه څه ده پوندې پیژنم پوندې نو پاغه شپه تماشا وکړه د خپلو ساده او ښځو چې په کومه شپه در کره واده یا په جنج روان یې یا ناوې ته نکریزې وړئ په دې خو به پوهېږئ که د معتبرو ښځې په انټرکان کې ګډېږي ها جی یا په نشترحال کې ګډېږي زمونږ ښځې په لارو کوڅو کې ګډېږي نو فرق څه شو خو د دې هغه وس نشته کې نه دا د هغې نه زیاته ډمه ده وس یې نشته د دې خالی تمبل ته د ګډېدو وس دی نو صرفه پې نه کوي که انټرکان بیم باجو ته وس ته ورسېده دا د هغې نه زیاته پلیته ده ماجدانو اعتبار ونه کوي ګوره دې زمانه کې په ښځو یو حکیم و حکیم ما په خبرو پوهېږئ واده دې شته غر کې یو حکیم و حکیم هغه چې دا د ښځو حال به ولیدو او کور ته براغه نو مور ته به وی چې مور نالت په ښځو نالت شه په ښځو مور به بوډۍ غوندې وویل به بچیا بغیر زمانه زه ډېره پاکه بیبي یم ډېره پاکه یم ویل مورې مه کوه ګورې ویل نه بچیا په لمنه مې مونځ کېږي په لمن زه ملایم زما په لمنه مونځ کېږي الله هم زما د ګناهونو نه مه خبره وه که د بجلیګر ملا د ګناهونو نه خبر شي د اسلام نه بم توبه وباسي زمونږ ایمان څه دی زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زبان پہ دل کا ہے غل پجبا اسلام 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 اور سر میں کفر کا سودا او په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی په ژبه اسلام اسلام وایي او په سرونو کې څه چل شوی دی کفر بازار لګېدلی عزیزانو مونږ که دا معتبر ارامتوبونه کوي په تندر دی ولګي خو بېغمه دي زه د غریب آرام توب باندې مرم نو حکیم مور ته وایي چې مورې مه کوه ګوره
ویلی نه زه ډېره پاکه یو طالب مصلاتی کو چې څه چلو که چې زما د دې مور دا غرور مات شي طالب به ورکه راتلو بوډای سره تعلق جوړ کو چې جوړ کو بوډای ورته وی چې طالب دلته خو زما زوی دی او ستا زه به څه کوم ما وتښتوه بوډای ورته وی څه مې کا ومې تښتوه یعنی مټیزه مې کا حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تښتي ویلیا خو تلیم نشي په لاره وی راته وی چې په ټوکرای کې مې کېناوه وی په ټوکرای کې کېناوه او په د پاسه مالوچ کېده او طالبه په پلانه لارې باندې راځه نو زه به مخې ته درشم به طالب دا په ټوکرای کې کېنوله او پاسه یې په مالوچ کېښو چې راوي ویسته په هغه لاره حکیم والا مخه راغی ورته ویل طالبه څه دي ویل جي دا مالوچ دي ویل ته کېده دا ټوکرای دی په د پاس نه زور کو په ټوکرای کې چې کېنه دي بیړه دی غرق دا خو مې زوی دی چې ټوکرای کېښو او مالوچ یې ترې لرې کړ نو مور یې پکې زیړې سترګې نیولې وې حکیم صاحب ورته ویل مورې نالت په ښځو ویلې بچي اول په ما ویل تا خو ویل چې په لمنه مې مونځ کېږي زه ډېره پاکه یم ویل بچیه نالت اول په ما نو عزیزانو ستاسو مخکې چې څوک د نالت ټکې ووایي که نه نو وایي چې اول په ما او زما مخکې وایي چې نالت زه وایم اول په بجلیګر مولا چې په داسې نالتي ملک کې پیدا دی او په داسې نالتي قوم کې اوسي ټوله ورځ زما سترګې زنا کوي ګیري نه دي چې ښځه درته مخکې تېره شي چې کوس پاس ورته دا بوډاګان کور رواني دا د پیشورونه دي وزرې نشته که وزرې دې زړو له ورکې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه کړي زه خو دوکان کې ټوله ورځ ناست یم که نه چې جنۍ یا ښځه تېره شي دا سپینګیرې به داسې کوس پاس ورته وځي زه هم ته دې بد ځناور ته اوس وګوره دا یو مې مټ نه ونی مال څه ورته ګورې هلاسې خدای قدرت مې کاته دې خوا وګوره اوس به مونږ څنګه زبرګان شو چې زمونږ سترګې ټوله ورځ زنا کوي قرآن څه ویلي دي قرآن ویلی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے پیغمبر سړو ته ووایه چې ښځه وګورئ نو سترګې ښکته کړئ ښځه دې ولیده فورن سر ټیټ کړه ښځې ته وګوره وایه چې سړی دې ولیدو فورن سر ټیټ کړه کمی خزی چې دکاندارانو نه سودا لی هغې سر ټیټي ته چې په ښځه سودا خرڅې ستا سر ټیټي دکاندار کور وران دی د سوداګر کور وران دی د تاجر کور وران دی د مولا کور وران دی د پیر صاحب کور وران دی ورننه وځي دم مې کا پیر صاحب لخته ساتلي ورته وایي چې شاکه بدې کناټو یو وهي یو څولته کورونه زمونږ ټول وران اسلام نشتا ا د کافرو خبره ماته یاد ده پړې ملي کړې ده تاسو ولی کفر نه توبه نو باسئ هغوی به وجدنا علیه آبانا زمونږ نور او پلار په دې لار تیر شوي دي والله که نور په 16-15 پوهېږو مونږ هم دا اسلام داسې شی دی وجدنا علیه آبانا مور او پلارم په دې لاره تیر شوي نور پې پوهېږو نه مونځ نه درځي والله چې دا زاړه اوس در کې یو بوډا را پاسوم چې وترو کې هغه آخر رکعت کې تا ته څه وایي را پاسوم در کې یو اوس ماما ته پکې څه وایي وایي زه پکې 3 ځله کلخو وایم الوی الحمد نه راځي
هغه اللهم ندی له نور کچا په اللهم یاد کړی دا نو نشکرک ولا نکفرک دی وی ولا نشکرک ولا نکفرک ولا نشکرک چې ولا نشکرک دی وی په مانزه کې کافر شو عزیزانو موز نه ور قسم په خدای دې دا طالبان ما ته راځي طالبان کم کتابونه ویل کا آیا بل ورځ راغی ویلي جزء د قرات قاری کم ځای د قرات ویل دي په لاهور کې نو سره برمدم شو لاهور مال ولد والین دې زده کړې دي ویلاو جی مال ته وایلک نو داس چل کئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دی قاریانو ورپسې د ځان هغه نخره جوړه کړې ده دا پکې نشته په قرات کې دا هغه وزن غوندې جوړول دي چې دا خلک وایي چې ډېر خناک قاری دی دا ولدوالین ما ولدوالین په شپږ میاشتې کې زده کړی دی شپږ میاشتې کې شیشه به مې ځان سره ګرځول او بار پټو ته به ووتم په ولدوالین باندې دي چې شونډې وخوځېدې نو غلط ته وویلو دی خو ما ته ګورې غالین ما شونډې خوځي ویښ شه کنه ځمکه دې راکاږه یو خو دا بوډاګان زما مخې ته بیا مه کښېنئ پړه مې تیار راځي زما شونډو ته وګورئ غالین 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 استاد وویل سمینه ته ووایه تم لویو بزرگانو کې شونډې دي په دوالین یا پتی یا پتوی یا په صاد وخوځېدې نو غلط ته وویل پنځیرا میدان ته شئ عزیزانو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری دین نم ٹوکے جوڑے شوے مذہب نم ٹوکے جوڑے شوے دنیا خدا ٹوکی ملک ندم ٹوکے جوڑے شوے تو پا ملک او گورا چے سال دے دو سنڈاگان پن خطی دی خدا دے اس پاکے نور خیر کی او دوارا خک کٹی دی غلام ساکم خک کٹے دیو نواز شریفم خک ریٹے دے اگا سنڈاگانو سال دا ملک جوڑ کڑے دے دلتا مونگ دا مولاتوب پجامہ کے سال جوڑ کڑے دے چا دا خلوت پجامہ کے سال جوڑ کڑے دے خدا تو گو رہی اخیری خبر میں واو رہے ز بیمارم اڑبا میں خپا کے دو پلار میں دے خدای بخی ڈاکٹران بیرا وستا ہاں ہاں سپوڑای بیرا کړی او سات بخوم بیا به مړه خپا کېدو یو بوډای خزراله ماته بچی ته څه بیماره ماړه مې خپا کیږي نا غیر اتوی داسې وکا چې زړګی لا ډاډ ورکه پخپلا زړګی لا ډاډ ورکه پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي وشتلې زړونه بل بچی د خپل زړه لا پخپلا ډاډ ګیره ورکه په ډاکټرانو پسې مگر بس چترا پاسې دم په دې یو شعر هغه چې ټیک شوی هم ترننم ټیکي نو دا خپل ځان په خپل جوړ کړي ما په ما اعتبار کوا ما په بل مال سوکراشي وي دوانه به مې نو باسي زاوره کېږي خوارشي مونږ ځان لغر کی استاد د کم ځای دوانه نو باسي لاس راکی کنه وي دوانه به مې نو باسي میدان اخري پیرانو سره کوا زه پیر میر نه ما لار لنډوا قرآن دا ټکه کوي ما بالکل
چې ما غوندې پلیتم تاسو راشي چې دوانه به مې نو باسي. نه، قرآن ویلی دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. عباد لفظ عام اللہ وہی ہر بندہ چ مان سوالو کی نو فإنی قریب زہر بندہ تا ډیر نږدې نو زه چې درته دوا کوم خو خدای ته به ویم کنه ٹھیک ده خبره به لږ اوږده شي نو خدای وایي زه در سره ولاړ یم نو ما ته خپله وایه کنه. نو هر سړی ځان کې اهلیت پیدا کوي چې 24 ګنټې دا ایمان او تصوري چې خدای را سره دی. زه یوازې نه یم، زما الله ما سره دی. ڈاکٹر اقبال یو ډېر خطرناک شعر دی. هغه وی شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. وہ یا تقوادار اور پرہیزگار اور ډېر اوږده اوږده منځونو کولو والا بزرگ جمیل سے د شیخ فولاد بابا وصیه یا خو مې پرېږده چې په جماعت کې شراب وڅکما. ما پرېږده دې جماعت لا شراب بوتل راوړم او ګلاس وڅکم په جماعت کې. شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر، جماعت کې مې ولې شراب وڅکلو ته نه پرېږدې؟ ځکه چې دا د خدای کور دی او دلته خدای دی. ښه د خدای کور دی او دلته خدای دی، چې بار اسکما د خدای ځمکه نه ده. یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو. هغه ځای راته وښایه چې چېرته خدای نه وي. شته داسې ځای شته؟ نو چې خدای هر ځای دی نو بیا په جومات کې مې پرېږده چې وڅکمه. نو عزیزانو تاسو هغه د ډمانو عقیده مه ساتئ. ډم په لاره رواني دوپړی باجې غږیږي درنګ درنګ ګډېده چې جومات راشي هلکه جومات دی نو جومات سره یې چپ کي چې جومات نه تیر شي بیا آرامتوب شروع کړي. خدای دې کور روان کا. دا جومات خو خدای پکې اوسېږي نه. خبره ده د جمعات ادب کوه، دوپړی بند کوه چې جمعات نه روان شي. د خدای ادب مه کوه چې در سره روان دی. نو دې ته لږ سوچ وکړئ، سوچ وکړئ. د بی بی زینب ایمان به درته خیم وقتن فوقتن چې ښځه دې ته وایي، ښځه دې ته وایي. او مونږه د کوی په بلاګانو اوړېدلي. څه ټیم دی؟ زه د کوی بلا ټکی یاد لرئ، مخې جمعې ما ته یاد کړئ. ٹھیک شو؟ یریږي تم پې اوړېدلی سن. یو سړی و مېلمانه به چې راله نو د ښځې نه ډېر تنګ و. ښځې نه به چې مېلمانه به راله دی به کوتک را واغست او مېلمه به نه پرېښو کور کې. یو مېلمه راغی ډېر معزز و. دی اوس سړی کې خیال کوي چې که ښځې ته هم چې چای مای پخې کا یا روټۍ پخه کا، مېلمه راغلی اوس مې ښځه خښته په لاس ورپسې راوځي. څه وکړم؟ کور ته راغلی ښځې ته وایي چې ښځې خبره خو نه یې که نه؟ وی نه. وی یو ډېر لوی خان راغلی دی، بنګلي دي او چمنونه دي او دولت دی او جایګیرې دی، که د عزت وله ورکو نو ډېر څه به راکي. نو ښځه خو هم خر دماغه ده که نه؟ ویل ښه
نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنگله برانه کی ویل بنگله هم راکوي خو کته عزت ویل الله چرګوړی راونی سزا میړی چرګوړی رانیولې دی لال کړی دی او زرې ولا روټای موټای او چای مې بار اجره کې دی خان سره ناست دی ورتل خان په دسې بلا وختم کده دی خزینه د اخلاص کم نو عمر د بدی نیکی منم هغه ویل غم مکوا چرګ مرګ راوړې دی خوړلې دي دا خزه د خان ویلې دی سړی ته چې دا پسنګ کور کې مړ اوسېږي زما یار یو په جمګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنگله دل درکم خزه ورته جاو خان خدای دې ډېر خساته سړی ته وی چې لګه سوجي نه کوم چې لګه الوام ولا وکم ویلو کا الوام ولا پخ کړی دا کډه تړه ویل چې زو کډه د غریب څو خو لت کوپړای راغستی دی او په یو دوه خرونو بار کړی دی په یو کټونه یو دوه تړلی دی او په یو بکسونه مکسونه یې خدي او روان چې سمنځ مزل کړي دی د خان چې کتلی یو کوې په مخ ورغلې خانه کوی کې داسې کتلی دی ویله د قدرت مالکا تسلوی خدای چې په کوی کې دیم چمن او باغچې جوړې کړي د خزې غي کې ماشومو مېړه ته وی چې تلګونه سچ زما ګورم او چې دی ور منډه کړي د چې کوی ته سرخ کته کړي د خان رستو نه ټیلا ور کړي چې غړم شوه خزه لاړه کوی ته لاندې او د سړی ته وی زو مبارک شه د بلا نه اخلاص کی سړی ماشوم پغې کو کور تراغه چې شپشو ماشوم جاری چې ماشوم جاری لکه خیال کړی دی چې کدا خزه می پتن درو لګه که هر څومره خراب واخو اوس دا ماشوم را تمری نو ساره پړې او بوکا غسته دا وغه کوی ته ورغلې دی ورکوزه کړي چې ورکوزه کړي چې راکاږي نو خیال به کړی چې دی بوکا کې به می خزه ناشته چې راوي خېجو چې را خېجولې چې پاس راغلې دا اوس خزه نه دا یو بلا پکې ناشته دا شیشه کا غوندې پکې ناشته دا سړی ورته و چې څوک بیختی وزه غرزوم دی ویل چې مې نه غرزه ډېره نیکی به در سره وکړه چې مې نه غرزه چې راوي خېجوله څوک ویل زه بلای مدي کوی کې اوسېږم نو ویل ولې راوخته ویل پرون یو خزه را پرېوتې ده دې سپېږمو ته راوست د خدای قهر خزه نه ده د خدای قهر دې سړی ورته خدای نو خو به ما سره نیکی کې چې دې بلا نه اخلاص کړ زما خزه نشته واده مې نشته دې بلا ورته ویل چې زه پیره ما زه بلار شم د بادشاہ په لور بکینم بادشاہ به اعلانو کی چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او باچهی کې بم سي سوار کوم بته براشي چې مال دم راضي بچ زه تاو ګورم د بادشاہ لور نه به ز پاسم اب ټیک شي طالب په نکام در کې او بادشاہ به بنگلاو مزه به بلا تله د صاحب د بادشاہ په لور ناسته د بادشاہ لور باندې اوس پیریان الا دمګری راولي مولا راولي دم کوي نکی چې نکیږي دی ورغلې چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمول سره به دا جوړي چې دی ورغلې دی بلا ورته ویلي دي چې رالی ویلو ول بس زلاړم خو کپ بل چا کېناستم نو بیا به ناراضي اسی جن چې ځان نه د دوو دروازو نجومی جوړ کې تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې ها دا د نجومیانو اډورټایزمنت چې کیږي ګورئ په اسلام کې داشتا پیغمبر ویلی دی من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله سوک چې پالګر تراغه ولاس ورته او خودو په دې یقین او کو پټی کی کافر عزیزانو بادشاہ لور چې جوړه شو مولای راوغختو نکای ورته تړلو یو بنگلای ورکړو زمزه چرچې کاوه دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناستا چې پاغي کې ناستا پاغي اوس پیریان شو وزیر راغه بادشاہ ته وی چې د استازم ستالور نم پیریان پاسولی لګي منکرم راولې بادشاہ ورته چې ورشه دړه کې خیال کولو چې د بلا سره ما وعده کړی دی چې کپ بل چا کې ناستې نه بدرځم دا وسکی خیر ځه
چې ورغله ده بلا ورته ویل چې ما چې تا ته ویلی چې په بل چا کې نم نه برازي نو دی ورته وی چې دی لنیم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاسو دی لراغلم چې د کوینه غ خزر راوته ده ما نه پښتنه وکړه چې بلا چرته ده نو ورته دی وخېم او کنه بلا ورته وی چې دا د وزیر لورم ستاشو خو چې خزه ته مې ونخه هغه د کوی په بلا وړېدلې کنه ماما دا خلق دا ګمان کوي چې دوی بخلاص شي ان یقولوا آمنا صرف په دې ټکی به دوی خلاص شي چې دوی دا وایي چې مونږ ایمان راوړی دی وهم لا یفتنون د دوی بیړۍ به په گرداب کې ګیره نه او چکرې به نه والی خالی په دې ټکی به دوی خلاص شي چې دوی وایي چې مونږ ایمان راوړی دی حاشا وکلا چرګ زه مسلمان یم او ما ایمان راوړی دی الله وایي په دغه به نه خلاصېږي د دې داسې مثال دی لکه مولا چې ستاسو نکاح تړي نو په دغه وخت کې خلق ناس دي نو مولیان هم عجیبه غوندې دي نو داسې غوږ کې ورته وایي سبنګ بنګو کی هغه وکیل سره او بیا بنګ بنګ غالک سره وکي او داسې سالال مرداری کیو رسختی کی حالانکه نکاح د بنګ بنګ شی نه دی نکاح په مجلس عامه کې تړي ټول خلق بناستی او سب بل خبره ده چې تاسو څوک په وریجو اختای او څوک په غډېدو اختای او خزه پکې دوپړای غږی او دلته نکاح کیږي نو مولا مړ کې خیال کوي چې او د خري نکاح د خر سره ځان ته خلاصوا اصل مقصود به ذات شی چې ده په واده کې ام مجلس عقد ده او مجلس نکاح ده نکاح تړي نو تا ته وایي چې فلانای چې د فلانی لور ده په دې نامه داغه په کور کې بل لور نشتا دا په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا سره د دومره مہر قبول کړي وو قبول دکړه نو ته جواب کې وای چې او ما قبول کړي واو قبول میکړه دته نکاح تاسو څومره خلکو چې ودونه کړی دي په دغه عقد نکاح کې دغه وخت کې مولا دا ویلی درته چې دا خزه کې بیمار شو علاج دیم قبول کړي کده دې جامې نه وي غدیم قبول کړي کده دې کور نو کور بم ولاله دا خبرې شوې دي چې تاسو ودونه کې ها نه دي شي اوس ته چې واده شو کور به ولا جوړه سبزی به ولا راوړي جامې به ولا راوړي که بیمار شي ډاکټر ته به بوزي داغه تمام ضرورت زندگی چې دی به ته پورا کې سرخی پاوډر به ولا راوړي بس کنه راوړي بیا دې پریدي نه تا وخت کې دا نشویلې چې ما خدا خزه قبول کړي دا نو د دې ضرورت خو ما نه دي قبول کړي دا څه ویل شي ما خو ته قبول کړي ما خو پکې دا شرط نه وکړي چې جامې بم ولا کوم او روټه بم راوړم په کار کوا دا څه ویل شي دا مثال د دې ده الله وی پتس آمنا بنخلاصيږي چې سو پوری د ایمان مقتضیات پورا کړی ني ایمان څه ته وي ایمان وی تصدیق ما جاء به النبی
پیغمبر چې کوم شی د الله نه راوړی دی پاغه یقین کول او تصدیق کول نو چې په کوم شي یقین او تصدیق وکړي نو به عملی طور اختیار کړي تاسو مونږ ته راغلي دا د ایمان تقاضا ده زکات میاشت راغه دا د ایمان تقاضا ده روزه میاشت راغه روزه نیسي دا د ایمان تقاضا ده حج وخت راغه پیسې در سره شتا دا د ایمان تقاضا ده خوار غریب در تراغه چې وګه ما جیب کې د خامار نه ده پرو دام د ایمان تقاضا ده چې ولا سور کا دا ټول د ایمان مقتضیات دي نو عزیزانو یو خو په پتش آمنا نخلاصيږي ګوره دا یاد لرئ دا ما خبره نه ده دا قرآن ویلی دا خدای ویلی دا دویم آیات دا ده چې په دې محرم یا بار وفات کې مونږه دا مليان شیو د کربلا قصې بیانو بار وفات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات وغیرہ وغیرہ دا بیانو دا خلک اوري څوک جاړي څوک سکی څوک او زپ وینا کولو او تاسو پاورې دو په دې بکارو شي چې ما بیان وکړو او تا واورې ده نو کار به په دې وشي قرآن وایي په دې کار نه کیږي بالکل نہ تلک امت قد خلت لها ما کسبت الله وی چې دا وړاندې کوم خلق تیر شوی دي لها ما کسبت دې خلق له بکارامت هغه عمل وی چې کوم دوی کړي کوم عمل چې دوی په خپل کړي هغه به ورته کارآمدي او تاسو د پاره ولکم ما کسبتم تاسو د پاره به کارآمد هغه شی وي چې کوم تاسو کړی هغې د پاره د هغې عمل دی او تاسو د پاره څه شی دی ستاسو عمل ولا تسألون عما كانوا يعملون الله فرمایي چې د هغې د عمل تپوس به تاسو نه کیږي امام حسین څومره بهادری کړې وه د هغې تپوس به مونږ نه کیږي زمونږ په تپوسونو کې دا شک شامل نه دی بی بی زینب څومره بهادری کړې وه دا تپوس به زمونږ ښځو نه کیږي دا شک پکې شامل نه په لسم محرم کیرونه والواګانې وغیرہ وغیرہ په خول چې دي دا یو د ښځو رسم دی زمونږ په دې ملک کې ډېر رایج دی لکه پرون ملته محرم پولیس خلک نه پرېښودل ته ښځو چې دی ډولکي دي که منګي راغستي وه دیرې ته تلې په مړو اوبه اچوي په مړو اوبه څه کوي امامان تگی شهیدان شي خدای دې په تڼاکو سټکوري کا امامان سورله سوه کاله وشو چې تگی شهیدان شوي او اوبه ته دلته اچوي اوبه په خپل مړي اچوي امامان هلته تگي پراته دي دا کوم عقل دی د دې بدبخت زه چې ورځ تېرېږي د دې بعضې خلبلو په خبره مې ایمان مضبوطېږي چې وجي ته مې ویل مال خپه خپه هر وخت ویل استاد د سړي زامن ورک شو نو خبرې چا سره کې سړي زامن نشته ښځې یا خو لنډرې دي د ترکو اسپې غوندې اوارې منډې وایي په سرکونو باندې په آرمي سټیډیم کې او په نشترحال کې او په صدر روډ باندې مازدیګر وګوره دا ترکای اسپې چې دي اوارې منډې وایي او یا چې دا قرطنې غوندې دي زمونږ په دې کورونو کې چې ناستې دي په دې قهر اخته دي
نو هر طرف نه تیاره ده. هغه کم رڼا چې پیغمبر په 23 کاله کې جوړه کړې وه هغه رڼا ګل شوه انشته. اوس هر شی زبانی جمع خرچ دی، که اسلام دی او که دین دی او که مذهب دی او هر څه چې دي زبانی جمع خرچ. قسم په خدای دې دا واورئ چې یو بله خبره مې ایمان ته راځي چې یو بزرګ ته مې وویل چې ما ته دا ادیره کې کشف وکړه چې دا یو مړی راته ښکاره شي. یو قبر کې د شپې په 10 بجې یو ادیرې ته راوویستم چې داسې مراقبه یې وکړه. نو ما ته وی چې مړی خو درته خیم په قبر کې، خو دې ادیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي. د دې ټولې ادیرې دا مړي په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. که دې ولیدو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. اوس مې یقین راغی چې دا خبره رښتیا ده. د چا ټول ژوند چې عشق و درد و مینه وه هغه مې 300 کاله پس په قبرونو کې لیدلي، تر اوسه ثابت پراته دي. 15 کاله پسې دا خون بابا پادیره کې یو راوویستو. داغه کار څو داغه کار داو چې لوی تاجرو تمام دولت د خدای په لار کې باج کړو. 15 کاله پسې راوویستو ما لیدلی په ګیره کې هغه د لمباو بمه منختې وې هماغسې. اوس یې په 3مه ورځ ته راوکنه قبر ټرایي وکئ چې نن یې خښ کې په 3مه ورځ یې قبر وکنه یا به ترې لړمان روځي او یا به داسې بوی درشي چې ټول عمر به روټۍ خوند نه درکوي. تجربه وکړه. ځکه چې زمونږ مثال داسې شو لکه خر چې مردار شي. په دې اړ په شکال کې په دې سړک او خره مردار پراتی نو چې په تیریږي په میلیونو هغه بوی به درځېدله. بیا مې داسې مړی هم لیدلی دی چې ړومبی تختی ترې رالرې که نو د دې لیش دې عمره لړمان ترې راووته او 3 انچای ویښته و پې باندې او داسې بوی شو چې 3 ورځې ما نه و بس کلی شو او نه مې روټۍ خوړی شو. هغه به څه کول؟ هغه به ښځې ساتلې وي او خلکو ته به سپلای کولی. دا عملو او خپله ښځه یې ګډه وه چې په کوم خوا به لاړه او خوا به لاړه. عزیزانو عرض مې دا و چې د کربلا خلق چې وو هغه کمپلیټ دینو جنگ دې دپاره و دې دپاره چې زما د نیکه جوړ کړی قانون چې دی یزیده ته د هغې خلاف ورزي کې نو یا به زه در باندې ځان قربانوم او یا به ته ټیک کېږي یا به ټیک کېږي او یا به در باندې ځان قربانوم. همغه یې وکړ. ځان یې پې قربان کړ، خپل زلمی بچی پې قربان کړه. 10مه ورځ ده او د ده نمبر راغی. آواز ورته وشو چې راوځه. چې دی راووتو د تورو په دې منځ کې ګیر شو. بی بی زینب د خیمې په سورو کې ورپسې کته. نو چې دی په تورو کې ګیر شو نو هغې رامنډې کړې او د خیمې نه بار راووته. چې بار راووته امام حسین جنگ په ځای پرېښو بیا ورمنډې کړې او بی بی زینب یې د لاس نه ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته یې وویل چې واوره
کتا دا خپل پرده او ستر په خپل اراده مات کړو نو خدای به سزا درکړي. خدای به سزا درکړي. کتا پردي سړی ته د خپل مخ په خپل اراده او خودو نو خدای به سزا درکړي. پرون په لسم محرم هغه سړو خزم خیراتونه کړي چې د چا خزې په سرکو ګرځي. خپه نشئ تاسو دا د کلو خلک چې یې کنه دا زمونږ خزه خو سپینه بورکه په سر ټیک ده سپینو بورکو والا مالی دلی دي چې راځي سبا له کوچی بازار تم بوزم راځي چې دا د کلو د خزو تماشا وکړي چې بورکه په کوم ازي او دا په کوم ازي بیا راځي چې درته پینځو پیرانو کې د خزو تماشې وخه جارو به پاس ونه تلړه کی چې جارون خطا خزه ته مبارک شزوی بدیوشي جارو پاسن خطا راځي سید حسن پیر ترا شهید زیارت پورز چې دلته درته د خپل کلو خزو تماشا وخه راځي زپټي خبرې نه کوم را سره به پرون ما جلسه کوله نو پولیس را سره ما پارام شي یو طرف ته زه د خدای بندایم خدای پیدا کړم خدای به مې مړ کوي کوم اورس چې زما د قبري اپ دنیا کې کېدې نشي ٹھیک شو خو دا مې ایمان دی چې دی وخت کې دا خلق چي دي چې سره ته حق کاری صرفه به پیو نکم که کنزلی ولی نہیں لاس اخلاص اور ترے تیرا وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی وہی د مرگ خو یو ورځ د چرازی او زب مړکېږم نو د مرگ دغه ما خوب ولې ټوله شپه نه راځي خوب ولې نه راځي یو ورځ به زمرم مرگ ما د پاره مقدر دی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون اجل راشي یو منټ نه وړاندې کیږي او نرستو کیږي یو منټ سکند نو عزیزانو عرض میں داو چې ما بیا د واده پشپا امه د کلو تماشې کړي وای تاسو ټول په ایمان چې په ډیټسن او سوزکای کې زمون خزه بربندې نه ناشتي او تمبل او ډولکې ځان سره کینولې قسم په خدای 400 ته روان او ما نه مخ کې په ډیټسن کې خزه ناشته وي چې زی ولیدم هغه ډولکې له نور زور ورکو په لاسونو پړکای شروع